یو کال مخکې نو د دوی هم دا و چې کابل ته به ځو، خو حالات داسې وو چې دا نه ټیکېدل او د دواړو ملکونو ترمنځ چې کله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات خراب شي نو ظاهره خبره ده د دې فایده به چې کوم دی هغه روانکارو ته ځي، هغه خلکو ته ځي څوک چې نه غواړي چې یاره د دې خطه کې د امن وي، دلته کې د استقلال وي، دلته کې د خلکو ژوند په آرام وي. نو دا یو ډېر ښه زه وایم پرمختګ دی چې د پاکستان نائب وزیر اعظم دا وخت په کابل کې دی او تقریبا کافی حد پورې وزارت خارجه کې د هغوی ملاقاتونه وشو. د کابل د طرف نه چې کوم دی امیر خان متقي صاحب د خپل دغه مشري کوله او د پاکستان د طرفه د پاکستان نائب وزیر اعظم دی او وزیر خارجه د وزارت خارجه هم وسره د اسحاق ډار د هغوی کوله. او اسحاق ډار یو داسې کس دی چې دا په اقتصاد حوالې سره هم ډېر زیات پوهه دی، د تجارت په حوالې سره هم ډېر زیات پوهه دی، ځکه چې دا د پاکستان 2 ځله بلکې 3 ځله دا د وزیر خزانه هم